بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف سبق نمبر 108 دی او قانون نمبر 36 دی د ثلاثي مزید فی قوانین شروع دي. نن به ان شاء الله موږ د التقاء ساکنین قانون وایو. د دې نه مخکې درس کې موږ د التقاء ساکنین دوه قسمونه وي، التقاء ساکنین علی حده او التقاء ساکنین علی غیر حده. التقاء ساکنین علی حده تعریف مو وي، د التقاء ساکنین علی غیر حده تعریف مو وي او بیا د هغې مثالونه مو لیکل. او نن به ان شاء الله موږ هماغه التقاء ساکنین په دې دغه کې حل کوو، په قانون کې حل کوو. نو د دې قانون خلاصه دا ده چې د التقاء ساکنین علی حده، التقاء ساکنین علی حده، دا علی حده را نیر شوی نو هغه بیا ما په دې سور مالکر باندې ولیکل. نو التقاء ساکنین علی حده دوانه ساکن حروف په هر حال کې ویل واجب دي. د التقاء ساکنین علی حده دوانه ساکن حروف په هر حال کې ویل واجب دي. یعنی که د وقف په حالت کې وي بیا ویل هم واجب دي، او که بغیر د وقف حالت وي بیا ویل هم واجب دي. لکه مادن، وګورئ دا ماد وګوره دا الف مده مو ویلی شو او دا دال مو ویلی شو او دا دویم دال باندې بیا تنوین دی. نو مادن نو ګوره دلته کې دا الف مده مو ویلی شو او دا اولنې دال ساکنه مو ویلی شو. یا دغه شانتې مود وګوره دا و مده مو ویلی شو او دا اول دال ساکنه مو ویلی شو. نو دواړه ساکن حروف ویل واجب دي. ټیک شوه، واجب دي. نو ګورئ مودن نو دغلته کې دا و مدم ویلی شو او دا اولنې دال ساکنه مو ویلی شو. نو دواړه ساکنین ویلی شو. ګوره دلته یو و ساکن او یو دال ساکن، دوه ساکنین یو ځای شو. التقا معنا د ملاویدل، یو ځای کېدل. نو دلته دوه ساکنین یو ځای شو. دلته کې په مادن کې الف او دال دا دوه ساکن یو ځای شو. یا احمارن دی، احمارن نو ګورئ په دې کې یو الف مده او یو را دوه ساکن یو ځای شو. نو دا په هر حال کې که ته وقف کې بم دا احمارن دا دواړه ساکن ویل واجب دي، او که ته وقف نه کې بیا هم دا دواړه ساکن ویل واجب دي. نو دا د التقاء ساکنین علی حده مطلب دی. التقاء ساکنین علی حده دواړه ساکن په هر حالت کې ویل واجب دي. یعنی که د وقف په حالت کې وي بیا هم ویل واجب دي، او که بغیر د وقف د حالت وي بیا هم ویل واجب دي. لکه مادن او مودن، احمارن، احمورن، خویصتن، دابتن وغیره. نو دا په هر حال کې ویل واجب دي. دا د التقاء ساکنین علی حده خبره وه په دې قانون کې. اوس په د دې نه ښکته د التقاء ساکنین علی غیر حده خبرې شروع کیږي. او د التقاء ساکنین علی غیر حده د وقف په حالت کې هم دواړه ساکن حروف ویل واجب دي. د التقاء ساکنین علی غیر حده د وقف په حالت کې هم دواړه ساکن حروف ویل واجب دي. لکه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، پر رجیم کې وګورئ یو یا ساکن راله او یو ورپسې میم ساکن راغی. رحیم کې وګورئ رحیم کې یو میم ساکن راغی، یو یا ساکن راله او یو میم ساکن د وقف د وجې نه رالی. ټیک شوه. دقه شانتې په نستعین او دلته کې اوس یو یا ساکن راله او یو دا نون د وقف د وجې ساکن شو. نو دا نستعین نو ګورئ دوه ساکنین یو ځای شو. د وقف د وجې نه دا دواړه ساکن ویل واجب دي. یعنی د التقاء ساکنین علی غیر حده د وقف په حالت کې هم دواړه ساکن حروف ویل واجب دي. لکه رجیم کې وګورئ، رجیم کې اخره کې یا او میم دواړه ساکن رالل. دا یو میم چې دی دا د وقف د وجې ساکن شو، دا مخکې یا ته مخکې نه ساکن وه، په خپله ساکن وه. په رحیم کې دا اخیری میم د وقف د وجې ساکن شو او دا مخکې ساکن مخکې نه په خپله و. نستعین کې دا اخیری نون چې دی دا د وقف د وجې ساکن شو او دا مخکې یا په خپله ساکن و. نو دوه ساکن یو ځای شو، یو یا ساکن یو نون ساکن، یو دلته کې یا ساکن او بل میم ساکن. په رجیم کې یو یا ساکن بل میم ساکن. نو دوه ساکنه په التقاء ساکنین علی غیر حده کې د وقف په حالت کې دواړه ساکن ویل ساکن حروف ویل واجب دي. ټیک شوه. دا بله خبره شوه. دریمه خبره، او که چېرته التقاء ساکنین علی غیر حده التقاء ساکنین علی غیر حده د وقف په حالت کې نه وي، د وقف
حالت نوي د التقاء ساکنین علی غیر حده د وقف حالت نوي نو بیا به ګورو چې په دې دوانو ساکن حروفو کې اولنې ساکن حرف حرف مده یا نون خفیفه خو نه دی ګورئ چې التقاء ساکنین علی غیر حده دی او د وقف حالت نه دی دو ساکن یوځای شو نو اوس په ګورو چې په دې دوانو ساکن حروفو کې اولنې ساکن یا به حرف مده وي یا به نون خفیفه وي نو اوس درته وایي که چېرته اولنې ساکن حرف مده یا نون خفیفه وي اولنې ساکن یا حرف مده وي یا نون خفیفه وي نو بیا دا حرف مده یا دا نون خفیفه په هر حال کې حذف کول واجب دي لکه د حرف مده مثال ګوره قالنا یو ګورئ قاف سره د یو الف مده دی یو لام ساکن دی الف مده ساکن او لام ساکن دو ساکن یوځای شو یو دا الف دی یو دا لام ساکن دی دو ساکن یوځای شو نو وګورئ په دې دوو ساکنو کې دا اولنې ساکن حرف مده دی الف مده دی نو اوس دا حرف مده حذف کول واجب دی نو ګورئ دا قالنا نه موږ سره څه شو قلنا شو دا الف هم ختم کو حذف شو نو دا لام دی قاف سره ملو شو نو قلنا شو بیا دا قلنا یو بل قانون را روان دی دا هغې په لحاظ سره بیا دا قانون چې پکې جاری شي نو بیا دا قلنا شي نو دا خو د حرف مده مثال شو دو ساکن یوځای شو یو الف مده یو لام ساکن دو ساکن یوځای شو نو اولنې ساکن الف مده دی اوس هم دا وغورځو نو دا قلنا شو قلنا نه بیا قلنا شو او اوس د نون خفیفه مثال لکه اضرب القوم دی کنه اضرب القوم چې په اصل کې اضربون دی بن وګورئ نو دا ساکن نون خفیفه دی دا ساکن چې اضربون دا نون خفیفه دی القوم نه بیا دا حمزه ختم شي نو دا نون خفیفه او دا لام دو ساکن یوځای شو نو اوس دا نون خفیفه غورځول بیا واجب دی نو تا ته وایي اضربون القوم نو حمزه وصلی مو حذف کړو نو دا القوم کې چې دا حمزه دی دا ختم شو ځکه مخکې ته بل حرف راغی نو دا د کلام په منځ کې راغی نو د حمزه دا حرکت ختم شي نو حمزه وصلی مو حذف کړو نو بیا التقاء ساکنین راغلو التقاء ساکنین یعنی نون ساکن او لام ساکن دا دواړه یوځای رالل نو نون خفیفه او د لام په منځ کې نو بیا مو نون خفیفه حذف کړو دا نون خفیفه وته حذف کړي نو اضربون به دا نون خفیفه ختم کړي نو دا به اضربو شي اضربو او دا القوم کې دا حمزه د کلام په منځ کې راغی نو د حرکت ځکه ختم شو نو دا لام ساکن بیا مونږ د با سره ملاو کو نو دا مونږ سره شو اضرب القوم ٹھیک شو او که چېرته اولنې ساکن حرف مده یا نون خفیفه نوي نو بیا به ګورو چې د کلمې په آخره کې ساکن حرف شته او کنه او که چېرته د کلمې په آخره کې ساکن حرف وي نو بیا دې ساکن حرف له به حرکت ورکو نو بیا به دې ساکن حرف له حرکت ورکو یا زبر یا زیر یا پیش دا حرکت به ورکو او هغه اولنې ساکن وي او که اخرنې ساکن وي او که دې ځکه به پکې بیا او ولیکئ د کاف نه مخکې دلته کې او ولیکئ او که هغه اولنې ساکن وي او که اخرې ساکن وي دا اولنې ساکن مثال قل الحق دی چې په اصل کې قل ګورئ دا قل دی الحق دی قل دی په دې کې دا لام ساکن دی الحق کې بیا دا حمزه د کلام په منځ کې راغی نو دا حذف کړو نو دلته کې لام ساکن راغی دو لام ساکن یوځای شو نو اوس اولنی ساکن لا حرکت ورکول هغه واجب دی نو موږ به اوس دا قل الحق ووایو ٹھیک شو د دویم مثال لم يحمر چې دی کنه لم يحمر چې په اصل کې لم يحمرر نو دلته کې وګوره دا دویم ساکن راغی را ده نو اوس د دویم ساکن راله به موږ به دا دواړه مشدد کو او د دویم ساکن راله به حرکت ورکو او که چېرته د کلمې په آخره کې ساکن حرف نه وي نو بیا به اولنی ساکن له حرکت ورکو لکه یخصمون دی کنه یخصمون چې په اصل کې یختصمون دی د باب افتعال د جمع مذکر غائب صیغه ده یختصمون
یختصمون. نو دې نه مخکې موږ یو قاعده وایلې وه د سواد دوات توا زوا چې د باب افتعال په عین کلمه کې سواد راشي نو د باب افتعال تا نه به مونږ سواد جوړو. نو یختصمون نه مونږ یخصصمون کو یخصصمون بیا یخ او دا سواد هم بیا مونږ ساکن کو نو یخصمون شو او بیا یخصمون شو بیا یخصمون شو یخصمون. اوس دلته کې بیا راته زه وایم چې څنګه مو کړی دی. ټیک شوه. د یختصمون تانمو هم سواد جوړ کړو. د یختصمون دا تا چې وکنه دا تا د دې نه مونږ هم سواد جوړ کړو نو یخصمون شو. بیا مو د اول سواد د دې اولنی سواد حرکت حذف کو. د دې اولنی سواد حرکت هم حذف کو نو التقاء ساکنین راغلو. التقاء ساکنین راغله د سواد د دې اولنی سواد او د خا په منځ کې د دې اولنی سواد دا حرکت خو موږ ختم کو دام ساکن کو نو خام ساکن دا او سواد هم ساکن شو. دو ساکن یوځای شو التقاء ساکنین رااله نو د خا او د سواد په منځ کې التقاء ساکنین رااله نو اوس مو اول ساکن خاله کسره ورکړه نو یخس سیمونه شو او سواد مو په سواد کې مدغم کو. دا یو سواد مو په بل سواد کې مدغم کړو نو یخس سیمونه شو یخصمون. ټیک شو جی. نو دا زموږ سره د التقاء ساکنین قانون. نور ملګري په دې کې د التقاء ساکنین علی غیر حده چې کوم اوه صورتونه دي هغه تاسو بیا د ارشاد الصرف په حاشیه کې هم کتی شئ او نور داسې ورله تاسو دغه کتی شئ شرح کتی شئ په هغې کې چې کوم د التقاء ساکنین علی غیر حده اوه صورتونه دي نو هغه تاسو ځان له لږ وګورئ. ځکه ما سره په بورډ باندې ځای کم وي نو بیا چې کله یو صیغه حل کول وي یا یو دوه څلور مثالونه لیکل وي نو چې ټولې خبرې زه لیکم نو بیا ما سره په بورډ کې ځای نه وي نو هغه مثالونه زه بیا نشم لیکلی. نو دا زموږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.